محترم مسلمانانو خویندورونو، نن یکم ذی قعده دا شروع شوې ده او په دې میاشت کې محترمو خلکه د حج د بیت الله شریف دپاره دا ځي او پرون او نن دغه رنګې حاجیان دا مکې مکرمې ته تلل دا محترمو شروع شوي دي. دومره بهترینه میاشت چې الله پاک کوم د حرمت والا میاشت وي، محرم، رجب، ذیقعده، ذوالحجه، دا څلور میاشتې چې کومې دي په دې کې جنګ کول دا حرام دي. مخکې هم حرام و، اوس دا حکم چونکې منسوخ شوی دی، اوس پکې جنګ کولی شي، کافرانو سره جهاد کولی شي. خو دومره ناشنا او دومره د برکت والا میاشت شروع ده محترمو چې تاسو د هغې اندازه نشئ کولی. په دې میاشتو کې خلک د بیت الله شریف د طواف قصد کوي، د هغې طرف ته د ورتلو اراده او نیت کوي چې موږ ځو د بیت الله شریف طواف به کوو، حج له ځو. یو قسم لا دا میاشت د حج د میاشتو نه دا شمارل کېږي، الحج اشهر معلومات، نو هغې سره مناسبت دی، تعلق دی. که تاسو محترمه په دې میاشت کې یا په نن ورځ باندې دا وظیفه وکړله، انشاءالله العزیز څومره رزق غواړي د الله پاک نه درکوي د الله. لکه څنګه الله پاک وایي ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله پاک وتعالی بې حساب رزق درکړي، مال او دولت، دغرنګې ناممکن حاجات، ناممکن مسلې به الله پاک ختم کړي، کاروبار به الله پاک روان کړي، بهترین ځای کې بهترین رشته به درکړي الله. دا 100% مکمل ګارنټۍ ستا ته خبر کوم. دومره علیشانه مزیداره بهترینه وظیفه ده محترم. په ژوند کې ټرۍ د خامخا یې پیره وکړه، در پته ولګي د دې وظیفې زور، د دې وظیفې طاقت دا څومره دی. نو د وظیفې ترتیب او ترغه کار نه مخکې دعا کو چې څومره کسان مشکلاتو کې دي، ربه مشکلاتو نه را بهر کړه. څومره کسان په ټینشن کې دي، د ټینشن نه را بهر کړه. پریشانو کې دي، پریشانو نه را بهر کړه. یا الله څومره حل کړي د هغوی په زړونو کې ارمانونه دي، تعلیم بذات الصدور، دا د پته را دغه ارمانونه هله پوره کړه. د چا په زړه کې څه حاجت وي، نیولې ده په زړه کې حاجت، یا الله تا ته سترګې دي، ته زمون خالق یې، ته زمون مالک یې، ته مشکل کشا یې، ته حاجت روا یې، ته زمون د حاجتونو پوره کولی شي. یا الله ستا نه غیر بل چا سجده نه کړي، حاجتونه له پوره کړه. څومره زمون ورونه دي د مال او دولت کې میل او سره پیسې اوسه نشته دی، یا الله پاکه بهترین عظیم الشان رزق وله ورکړي. څومره کسان د رشتو په تکل کې دي، ربه رشتې وله ورکړي. آمین ثم آمین. نن چې محترمو زموږ کوم وظیفه ده، انتهایي لاجواب وظیفه ده، انتهایي مجربه ده. که تاسو رزق غواړئ، که نه رزق، که تاسو دولت غواړئ، پیسې تاسو غواړئ، بس دا دو وظیفې وکړئ، انشاءالله رزق، دولت او ستاسو خپلو راځي. لومړۍ وظیفه د استغفار، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. دویمه وظیفه یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی. تاسو به د استغفار د وظیفه 1000 پیرې وکړئ، 1000 پیرې. د یا غنیو د وظیفه 314 پیرې. بیا د هغې نه بعد تاسو دعا وکړئ، خو مخکې وروسته د درود شریف خامخا 140 پیرې ووایئ. مخکې 140 پیرې، وروسته 140 پیرې، او منځ کې 1000 پیرې استغفار. او دغه رنګې ورپسې تاسو به یا غنیو یا مغني 314 پیرې ووایئ، او بیا درود شریف 140 پیرې، او بیا د هغې نه بعد دعا. چې کوم حاجت ستا په زړه کې ذکر کې وظیفه کې دغه حاجت دا ځان ته تصور کې راولې، ربه نه راله پوره کړي. مشکل تصور کې راوله، ربه مشکل راله ختم کړي.
نو ان شاء الله العزیز ګارانټي درکوم الله پاک ستاسو هره مسله او ختمه کړي. کوشش وکړئ اړو پیغام له سره مخکې هم شیر کړئ. څومره کسان د وظیفه کې هغوی له دعاګانې وکړئ یا الله د هغوی د وظیفې قبول کړي، د هغوی مشکلات ختم کړي، پریشانۍ ختمه کړي، حاجتونه پوره کړي. نو څومره د بل چا دپاره دعا کوو نو دومره زما حق کې دوام لازما قبلیږي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.